به غورغورکي خوړل. نو یو ورځ یو غورغورکی راونیوه، دا داسې د میږي په شکل یې دوره ونته کي. خو د دې په دې لکۍ کې الله تبارک وتعالی یو لیټ لګولی چې دا رڼا کوي. نو کله چې دې مار دا غورغورکی راونیوه، دې چې دی نو خوړه، نو ده ورته وی چې ته خو ما خورې، خو زه خو ډېر وړوکی یمه، که ته ما وخورې نو ستا به په ما باندې څه ګزاره وشي؟ نو هغه مار ورته وایي نه، په تا باندې دا زما ګزاره نه کېږي چې زه تا وخورمه، خو د دې د وجې نه دې خورم چې ته دې سړوکې غونته کېږي او تا کې چې دی نو داسې رڼا لګېدلې ده. الله تبارک وتعالی د هغه په دې لکۍ کې داسې یو لیټ لګولی او د هغې نه چې دی نو باقاعده رڼاګانې کېږي، تاسو به لیدلې وي. خو دې مار ورته وی ته یې وړوکې غونته کې ښځې او ته چې دی نو داسې رڼاګانې کوي. نو بعضې زمونږ په معاشره کې هم د بعضې خلقو مثال داسې وي، یو انسان دی الله تبارک وتعالی ورته علم ورکړی دی، الله تبارک وتعالی ورته دنیوي تعلیم ورکړی دی، الله تبارک وتعالی وله مال او دولت ورکړی دی. نو دا بل انسان د دې انسان دا مال او د علم دا برداشت کولی نشي. نو د چا سره چې دی نو حسد نه کول، د حسد نه ځان لرې ساتل، بلکې یو مسلمان ته الله تبارک وتعالی داسې نعمتونه ورکړو نو ته پې شکریه ادا کا، وایي یا ربه ډېر شکر دی د پلانکي مسلمان له دې داسې نعمتونه ورکړي دي، د ده په دې کې نور هم برکت واچي او زما مال هم دغه شانتې راکړي. نو د چا سره بعض یا د چا سره حسد کول دا چې دی نو نه دي پکار، د دې نه ځان لرې ساتل پکار دی. چې یو انسان یو غریب ته الله رب العزت داسې مقام ورکوي چې د هغه په اولاد کې عالمان پیدا شي، د هغه په اولاد کې حافظان پیدا شي، د هغه په اولاد کې تبلیغیان پیدا شي، یا یو انسان ته الله تبارک وتعالی مال او دولت ورکي، نو په دې باندې ناسوتیا نه ده پکار، بلکې په دې باندې شکر پکار دی.